أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا عجیبه غونته کې خبره لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه سره چې څوک ملګری شي ډېره سخته وه بیا هم د هغه ملګري وو ویل که خیر مزې دې کولی ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوس دغه دی یو قبیلې مشر دی او هلته کې ښه د آرام زندګي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری چې شو نو د هغې دې حد ته ورسېد چې یو پیری کډه کوله مخې له یو سړی ورغی ورته یې ته ولې ځې هغه ویې یاره په دې کلي کې مې خلق نه پرېږدي مطلب دا چې هغه د راحت ژوند یې پرېښودو او دا د تکلیف ژوند یې واغستو داسې حباب ابن عارت رضی الله عنه انګري کوله تورې مورې به یې جوړولې ښه اسان کار و او چې خپله غریبي کوله په رسول الله صلی الله علیه وسلم مین شو او چې په هغه مین شو نو هغې خپلې نایې کې ورسره هغه ناروا وکړه چې هغې به سیخ توده وه او ملا به یې وله پې داغله خو هغه په هغې کې خوشحاله و او بل طرف ته بلال حبشي خو چې غلامي وکوله خپل وخت تېراو خو د هغې د پاسه بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شو نو هغه به یې په شګو سملاو د پاسه پې ګټان کې ښودل هغه رښکته نه وی چې احد احد هلکه عجیبه خبره ده دې سړي کې څه چل دی چې خلق خپل آرام زندگی پرېږدي د سره په سختۍ کې خوشحاله وي دا یې که نه وایي یا بعضې سړی چې نه وي په کباب باندې مین و په کبابو کې مرچکۍ ډېري نو دی چې کباب خوري شو شو کوي نو خلق وایي دا څومره په تکلیف کې دی او هغه نه که تپوس وکړي نو هغه وایي یاره خو ډېر مزېدار کباب و ځکه خوند سړي له ورکوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې عجیبه خبره دا ده چې خلقو د راحت زندگی پرېښوده د تکلیف زندگی واغسته په کې خوشحاله و په دې کې ډېر ناشنا شخصیت و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه دا ډېر نازولی هلک و دی د رنګ نه ډېر زیات ښکلی و او د چې به کومې کپړې اغوستې نه په کلي کې د هیچا نه وي د چې به کومه خوشبویي لګوله هغه به د هیچا نه وه او دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم مین شو مور یې پرې ډېره مینه وه خو چې مور یې خبر شوه مور یې ډېره زیاته زوروره وه هغې تړلی دی نو بیا دی غریب چې په څه طریقه وتی دی وایي چې ما کپړې به وباسې نو هغه ډاکټر اسرار صاحب وایي الف ننګا کر کے گھر سے نکال دیا او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ملګری شو نو غریب راته نه دی لیدلی ځکه چې راته خو د خیبر د غذا نه پس وه او د هغه مکه چې فتح شوه نو بیا پس وه دی غریب خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه ړومبو ورځو کې شو او بیا د مدینې خلق راغی موږ له استاد راکړه جو دی وله ورکو یو هلته مدینې ته لاړو ړومبنۍ مدرسه د قایمه کړې وه په مدینه منوره کې ړومبنۍ درس و تدریس مصعب ابن عمیر کړی و او جو لږې ورځې پس بیا څه چل شو جنګ احد او جنګ احد کې بیا دی شهید شو او چې شهید شو نو کپړې نه وې نو بیا کفن نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دا هغه دی چې د په شانتې ښکلې زلفې اره د په شانتې ښکلې جامې به د چا نه وي نن د ده د کفن دپاره زموږ سره کپړه نشته نو چې سر یې پټو نو خپې ښکاره کېږي چې خپې پټو نو سر یې ښکاره کېږي نو هغه دغه سخته یې خوښه وه هغه راتې واله ژوند یې خوښ نه وي څه چل به نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دا یو عجیبه خبره ده چې کافرو یو کافر دی ډاکټر مایکل هارټ هغه وایي د 100 کسان په دنیا کې تیر شوي دي بهترین کسان چې هغې د دنیا تاریخ بدل کړی دی په هغې کې آینسټاین هم دی په هغې کې ګوربچوف هم دی په هغې کې عیسی علیه السلام هم دی په هغې کې موسی علیه السلام دی دا سړی دا رایټر چې دی په خپله عیسی علیه السلام کو ماننے والا دی یعنې دی عیسائی دی خو دی بیا په دې 100 کسانو کې په ټاپ چک دی نو رسول الله دی محمد صلی الله علیه وسلم نا خلق ورته ویل که ته خو عیسائی نو خپل عیسی علیه السلام خو به دې ایښی و که نه نو هغه وایي اټ از بیکاز he was successful personality both in religious field and secular field په جماعت کې هم ډېر کامیاب انسان و او په اجره کې هم ډېر کامیاب انسان و د دې وجه نه د اجرې چل به هم د هغه نه زده کې او د جماعت چل به هم د هغه نه زده کې
वो नबियों में रहमत लقب पाने वाला मुराद गरीबों का बर लाने वाला دغه اردو والا وي فارسی او عربی والا په کومه خبره کړې و خلقت مبرئا من كل غیب كانك قد خلقت كما تشاء پیغمبر از خو تا تریانم ته خو عجیبه انسان عجیبه دي سي پیدا شوی چې یو خاص نقص د پکې نشته دا سې دلکه چې تا خدای پاک ته څنګه وي چې دې سي پیدا کا اق شانته پیدا کړي تو وای چې انګریزو ډاکټر مایکل هارت عربي شاعرو د اردو شاعرو او رحمان بابا دي د پښتو ټول په دې گوادي چې د شخصیت دنیا نو لیدلې نو مونږ نن وایو چې عملی تور داسې کبي خبرې وي تاسو پته دا میاشت ده کنه دا سفر ده په دې پسې بلې میاشت سنوم دې درځي ده راتلون کې میاشت ده ربيع الاول رومبای خور ته پښتو کې وای اپ ربيع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغله او دنیا نه تلو نو لګي ورځې پس پر دا تقریبا 20 تاریخ جوړیږي نن سبا نو دا ربيع لګي ورځې پس پر ربيع الاول شروع کیږي چې ما ته پته ای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې هغه کم دي سکارونو پریکټیکلی چې مونږ هغه امپلیمنٹ کو پزان باندې او د دې ځای چې پازو چې مونږ جدا کار باندې سکو رومبنه خبره دا چې د ټایم پراپر ډیسټریبیوشن یې کړو ټایم چرته ځای کړي نو ډیر بهترین استعمال یې کړو ګوره د ماسختن د مانځه نه پس خبرې په خینه لګې دي وده شي الا یا چې چرته دغی من امر بصدقه چرته چاته تقریر کولی یا چرته کې درس کولی یا چرته کې جرګې د دوه کسو منځ کې روغی نور د ماسختن نه پس خبرې خوښ نه وي او د ماسختن نه مخکې ود کېدل خوښ نه چې تر ماخام نه مخکې ماستر منځل خوښ وخت نه اتر هغه نه مخکې ود شي شپې په سلورو حصو کې تقسیم کړي و اخیری 4 حصہ چې دا غي تهجد له مقرره کړي و او د تهجد مونږ یړو قضا کاونه د تهجد مونږ مطلب دا دی چې ارلی رایز ان وختي به پاسه او د دیو جن ټول برکتونه په وختي پاسې دو کې دي امت پرې کې والو خړل چې وختي پاسې دی پرې خودل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي و وی خالق وی پلانې په دعا کې دي پلانې د پلار په دعا کې دي پلانې د پیر سے په دعا کې دي کم خلق چې وختي پاسې وختي خپل کار شروع کړي دي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دعا کړي دا اللهم بارک لامتی فی بکورها خدای زما امت کم کسان چې سار وختي کار شروع کړي په کې برکت واچي د دیو جن د حضرت د تغنه دا پته لګي چې مشکل کارونه به فجر کې بعد کول او آسان کار به عصر کې بعد کاو نو وسم کته ډیوټي شیډول داسې جوړ کې چې ارلی ازيري شروع شي او سکولونه لګا د مدرسو په شان پشپک بجې کولاویږي او په 12 بجې وای چې د ټایم د پاره د ورک د پاره بهترین ټایم چې دی 6 am to 12 am دی 12 mid day 6 am to 12 pm دا د ورک د کار د پاره بهترین ټایم دی او دا د کېدو د پاره بدترین ټایم دی چې په دې وخت ته ود شي نو خلق بدن تنګي چې څنګه ته وای چې لکه خوب راغلی نه بوج دا خو د کار وخت دی او بیا د 12 بجې نه پس به بیا قیلوله په باره کې ویلو ریچارجینګ ستاسو د سوره موبایل چې دی دا الو کار کوي چې دا ته چارج ځکې دی نو انسان هم چې ځان چارج کوي نو سار چې پشپک بجې کار شروع کړي نو 12 بجې چې دی پړس کا خپل لنچ وکي دا غې نه پس به بیا لګودي شي وې تاسو په قیلوله امداد والے په تهجدو الته تهجد کړو تا نو چې دلته تقیل لو کې تا ته به نیکسټ رائټ کې نایټ کې پشپا کې تهجد کول اساني او په پېشمنی باندې مدد والے پروژه چې کله روزي نیسي نو بیا پېشمنی لپاسه چې پېشمنی او کې د ورځې و بیا خای د بدی سنوي چې په سر مې درد دي عمل کرا باندې ګرځي او سترګې را باندې توري کیږي نو ګوره حضرت دواړه بیان کړو نو چې کوم قومونو چې ترقی کړي دا هغه وختي پاسي نو د مغولو دا بادشاہ چې تبا شو د اخیری بادشاہ چو بادر شاه ظفر دی او دا تشي سندره به ویلې دی به د شپې د 12 د یوې بجې پورې ډانس او ډمه او غډا کوله عیاشي به کوله وینځي به چاپیره ناشته وي او انګريزان به ود شو ول انګريزان راغلو ایست انډیا کمپنی نو هغه وسار په سرور بجې پاسې دل ناغو بالته ایکسرسایز کاو ادیب خنا وخت پاسې دل بیا به بادشاہ صاحب چې پاسې نو وینځي به وبر اغستې وي او هغه به الله سخپین زلزکه بادشاہ خپل غوته نه ورړي نو دی چې بکله ناشته کوله د مغولو د بادشاہانو ناغو به لنچ کاو ځکه دی خو یو له 12 ته پاسې دل اوسم موږ نه نازول خلق شه دی دا په 11 بجې باندې وی لنچ کوي نو دیو جن هغه خلق کامیاب شو هغه ته بر صغیر واغسته د مغولو نوم تبا شو
نو کم خلق چې نا وخت پاسي او نا وخت خپل کار شروع کوي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه نه دا پته بتاته لګي چې بهترین ټایم چې دی هغه د سار وختي دی او د سار د وختي لپاره اول چې سٹارټ به غستو د کوس فرض کړي سار پاسه ما تاب چې سار پاسه خو زمونږ ته فکر نه دی فرام ګریټیټیوډ د الله د حمد نه به شروع کوله نو چې پاوه سید نو سبه وي الحمدلله الذي ورسر روایه لك احیانا بعدما اماتنا والیه النشور ګوره سٹارټ د سنه علی د حمد نالی او دویم نمبر کار د بالغ تلاندې به مسواک پروتو نه مسواک به واخ نو څه چلو شو یو طرف ته صفائی شو او بل طرف ته د الله حمد شو کم خلق چې حمد بیانې هغه الله ورکېدو نه ور کوي دا نه دي چې دغه د بالغ تلاندې به د نسوارو ډبې پروتو یا د بالغ تلاندې به سیګریټ پراته ودی چې پکاره کنه سار وخت چې سیګریټ اوس کم بیا می طبیعت خي نه د بالغ تلاندې به مسواک پروتو نو یو طرف ته صفائی کوي او بل طرف ته سجل کوي بل طرف ته الحمد وای د حمد نشورو کوي او بیا ما ته یو خبره کوي چې سار پاسه کنه وای ته بادشاہ خدا ځان نه خبر نه شرنه تاسو کنه ویل که څنګه حال دي نو موږ په شانته خلق وي مړه غوسه ژوند دی خو ګرانی دا او عمرانی دا او شهبازی پکې رااله اس پکې ونه چې موږ دا ګلو والایو دې ته وای ډک دا مرغابې نه دا صرف قران قوان کوي او ایګل دا بره چې کمزې دي د سنو مو دغه ته باز په بره عقاب ګرځي نو وی ډک ار ایګل ستار ډک والا زندگی خوغه ده که ایګل والا زندگی دی خوغه ده ډک والا سری تش پر یادی سره دې تاسو غولې نشي زوی دا خډیر خراب دی پلار امور موږ له خو سکړی نه دی کومنګ سبق نه دی ویلې انیر له سپریخي دی نو دا غونم ګیله کې او ختم ګیله کې دا څوک دا مرغاوی ده دا ډک دی ایګل سوی هغه ارس ټیک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایګل والا لایب تا تخی وای چې سر پاسه کنه نو ګوره ته بادشاہ وي ته خبره وای زه د شي بادشاہ وای ګوره چې کله سکیورټي وا درې سيزونه دي سکیورټي واز دیر سکیورټي څه ته وای چې ته صاحب پاسه کیر چا پیره امنو با دیوال چانه مات کړي دروازه چانه د کولاو کړي د پاسه چرته غل نه دی راوخته نو خو امن دی کنه نو چې کله خپل گیټونو ته وګوري او دا بندي او په خیری نمبر 1 سکیورټي وشو نمبر 2 چې کله هیلتي صحت هغه به په کمره کې ملا صدا الحمدلله سپریاد نه کړي ماشوم ابل او رشوي دي بیګای جړل نه او دغه ځای کې بل زنانه ده هغه ته ډیلیوري پین نو چون په هسپتالونو ګرځیدو نو په هیلث وشو کنه نو نمبر 3 چې کله تاسو په فود چې تاسو په دغه کې په خمبه کې دومره دانی چې 24 غنټه پیچوزي 24 غنټه نو ستاتر دنیا ټول نعمتونه حاصل دي ګوره درې سيزونه درې کرایټیریا شو نمبر 1 امن نمبر 2 صحت نمبر 3 خوراک نو دا خبره مونږه سار وختي دونه په کوګاتلو نو هغه مانځو په کوګا کې راغې نو حالت د افغانیانو یو جمعهتونو نو حالت چې مونږ موز کا نو هغه ماته وی چې ډاکټر صاحب زه پېژنم ته مخ کې شه یو هغه دا حدیث د مانځ نه پس ما وی دا غي نه پس مونږ لاړو نو ټوپه هغه چوک چې پای کې مونږ ناشته کوله نور محمد ډاکټر سیدرا سرون ځان سره وړیو هغه شړی ته مونږ چیرې لا پوکا سړی کوټه ورانو ډیر زیات ورانو نو ما ویره سړی ډیر زیات خپره ناغي ویدل ته امن نشته مې ولې بیګا ولا چا را ګټ والے او ټي وي ته پټ کړي هغه خور غونته وټلو کنه نو هغه غریب کې ټي وي یې نو مې ګوره کنه چې درې سيزونه نشته دوشته هیلث شته او دغه مشته ډوډۍ وکړشته خو لکه امن نشته چاته غلا کړی دا نو سړی خپره نو وی چې کله تاسو سار پاسه او دا درې سيزونه یې نو د خدای شکر ادا کړئ ځکه چې د الله تعالی ټول نعمتونه تاسو حاصل دي ته خو د غیب بادشاہ نو بیا ستا اکټیویټی سری تهجد مون رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قضا کاو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پر رسول الله ډیر مینو دا د عمر صاحب زوی دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وخت فروټ فول ټاکینګ کول هغه خبره چا پیدا کړي اسه به پیدا خبره بنه کې ځکه وی وکره لکم قیل وقال دا الله دا ډیر بد شي تاسو واسه غږیږي الکه څوک به الیکشن غټي الکه څه چلو شو عمران ضمانت به وشي کو نه شي دا قیل وقال لګره الکه څنګه نو الیکشن په ټیم وشي کو نه شي ورګه ما ته زفته ده
قیل وقال نه د کار خبره به کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کار خبرې کولې. نو لکه سار چې به پاسېدی نو چې مونځ د تهجد یې وکړو نو د عبدالله ابن عمر مبارک ورته چا وی حضرت عبدالله ابن عمر ذکر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره سپروټ پل خبرې کوي. وی ډېر ښه سړی دی خو پخوا به یې دغه کو قیام اللیل او اوس یې پرېښی. نو عبدالله ابن عمر وایي چې ما ته دا ګیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېده. ګوره دا سړی بیا د هینډس نه پته لګوي د اشارې نه پته لګوي. وایي ما بیا په بیمارۍ کې په سفر کې بیا تهجد نه دي پرېښي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه چې ډېر ښه سړی و خو دا کار به یې کوه اوس نه کوي چې ته یو سړي ته دومره زیات خیر رسې او بیا دا وایي چې کله 2 رکعته سنت کوي وی په دې سنتو کې سنت دي. وی په سنتو کې سنت څه دي؟ وی په سنتو کې سنت دی چې کم سړی دا 2 رکعته سنت کور وکړي او بیا وروسته جومات ته لاړ شي نو دا نور سنت دا ادا کړه. خدای به په ده دور رحم وکړي چې د ده د کور جګړې به ختم کړي. په کور کې به هر وخت ګور نه خېږي هر وخت به پرځول نه د کور د جګړو ختمېدو لپاره دا په سنتو کې سنتي. او دا سړی چې بیا جومات ته لاړ شي او هلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه مونځ ورکو د مانځه نه پس به یې بیا چل کوو بیا به یې چهره مبارکه راوګرځوله. دې ته سوشل ګیدرینګ وایي. بیا به یې د سوشل د ملګرو نه تپوس کوو هلکه چا څه خوب لیدلی دی گویا بیا ته د یو بل نه تپوس کې هلکه ته خو بېګا په مانځه کې نه وې هلکه دا 2-3 ورځو ته چېرته نه وې نو هغه یو درته وایي زه کوهستان ته تللی وم بل وایي زه سیروزې له تللی وم بل وایي زه تربیتګاه له تللی وم بل وایي زه ایګزام له تللی وم. نو تا ته پته ولګي که نه خپلو ملګرو سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره خبره کوله بیا وایي ستا سره خو د ناشتې غم دی که نه. وایي زه درته ناشته ښیم 2 قسمه ناشتې دي یو خو دا ته په دې هګۍ په دې ټوسټونو باندې دې جګړی چې هګۍ نن شته او هګۍ نشته. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګي چې هغه ایزي ګوینګ وه. وی ایزي ګوینګ څه ته وایي؟ وی ایزي ګوینګ دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی وی د خوراک څه شته تاسو خبرې چې هغه وی نشته نو حضرت څه وی نن زما څه ده روژه وی. ګوره الټرنیټ یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دی چې جنګ کوي چې دا ولې نشته ما خو ډېر شیګۍ راوړې او دا ټوس ولې نشته په دې کور کې په دې سپېره کور کې خو ما څه ونه لیدل داسې نه وی ایزي ګوینګ چې نشته نو حضرت به څه وی زه وی زما نن روژه ده. د دې دا مطلب دی چې ټینشن به نه کریټ کې سیزونه به لایټ اخلي او خپل لایف که د رسول الله پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده. نو پیغمبر په طریقو کې کامیابي چې هر ورځ د کور جګړې راخکړې ټول خلک درنه تنګ دی. نو هغه شیرګل صاحب خبره کوله وایي چې مونږ یې سیروزو له بوځو نو هغه کور والی سوال ځواب وکړي چېرې 7 میاشتې نه بیایي ځکه دی خو ایزي ګوینګ نه وي که نه نو د کور خلک ترې تنګ وي نو هغه وایي یاره خو چې 1 کال له لاړې بیرون ملک نه ښه به نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دی چې ته به د سار پاسې او د هغې نه پس به بیا د هغو سره خبرې وکړې. وایي د ټول نه مشکل کار افس ورک چې دی دا به د 6 بجو نه د 12 بجو پورې کاو او ټول د مشکل کام فجر کې بعد آسان کام عصر کې بعد. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ ما ته چې پته لګي که نه یو خبره پکې دا وه چې بې فایدې ډسکشن به یې نه کوو هره خبره به یې فروټفل وه با مقصد به وه. او ته چې خبره د خولې نه راوباسې نو په کار ده چې ته په دې لحول سوچ وکړې چې دا با مقصده ده که بې مقصده ده. نو هغه یو صحابي دی غالبا معاذ ابن جبل دی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته دا خبره وکړه چې ستا ګوره وایي 1 بول سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں اور 1 بول سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. دا بول دومره قیمتي دی. وایي یو سړی یو خبره کوي ده ته یې پته نه الله ته دومره خفه شوی چې ده د دوزخ فیصله یې کړي او یو سړی یو خبره کوي او ده ته یې پته نه او الله ته دومره خوشحاله شوی د جنت په 1 بول کتنا قیمتي ہوا. نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه رسول الله ته وایي ولې موږ په دین وشو نه حضرت ورته وایي ثقلت کا امک یا معاذ مور دې بوره شه خلق به د ژبې د لونو د لاسه دوزخ ته ځي. نو چې د ما ستا په ذهن کې دا وي چېرې د ما ستا لپاره کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پریکټیکل زندګي ده چې د هغې سټارټ ته د سار نه والې او د ماسپښین نه پس بیا ته ایزي کارونه کوې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر نه پس بریف وزټس آف هیز فیملی د خپل بچو سره د خپل کوروالو سره ملاقات به کوه. خو ډېر شی کوټګۍ وې یوې ته به لاړ بلې ته به لاړ دا د هغه ریګولر کارو. یعنې یو دا چې ته وایې که نه وایي چې یاره که پلانې وړو کې یاره وایي ډېر ښه ورځ شي مان دی لیدلی وایي زه سهار وختي وځم او هغه ماسخوتن ناوخته کور ته راځم او یینه مینان دا ته ډېر ښه کار کوې کله په یو ځای کې شپی کله په بل ځای کې شپی او کور ته راښکاره کېږي نه چې راښکاره شي نو د وړو تپوس کوي نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مصروفیت نه هر مازدیګر د خپلې فیملۍ تپوس کوي او د هغې سره پرسنل ډسکشن کوي. یو پیرو سره عجیبه چلو شو یوې زنانه ورته چې ته ګبین پیش کړی دی جو چې ګبین یې خوړلی دی جو هغه
لږ ساعت یې ډېر تېر کړی نو د بن هغه بنوالی که نه نو هغې بلې وی چې را د یو خبره جوړو وی چې ستا د خولې نه خو د پلاني شي بونځي مغافیر لفظي وې ځکه دا ګبین د بوټي نه جوړېږي نو هغه مچۍ چې په کوم بوټي ناست دي نو هغه بوټی به مغافیرو او رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی نفاست پسند او صفایی پسندو نو حضرت په هغې خبره دوره خفه شو چې قسم یې وکړو چې ما بیا ګبین وخوړ ابیا ورته الله تعالی آیاتونه راولېږل یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغي مرضات ازواجک دا ته څه کې خدای یو شی حلال کړی ته په ځان ارامې نو بل سبق ته دا میلاو چې موږ اکثر په دې کورونو کې دا ښځې دا ډېر وایي په ما دې حرامي وایي په څلور مذهب دې را باندې حرامي کوم یو بوس کلی یا مې ډوډۍ وخوړه نو ته وایې نه قرآن کې تا ته خدای وایي چې لم تحرم ما احل الله لک خدای یو شی حرام کړی دی ته ولې په ځان حلال کړی ته ولې په ځان حرامې نو د دې وجې نه دا یو بله خبره ده چې ستا د فیملی کنټیکټ کې دا چې رسول الله سلم چهره به روښانه وه رسول الله سلم به ډسکشن خوب کاو لکه ګوره خوند به یې پکې پیدا کاو لکه په نوم کې یو خوند پیدا کوي مثلا عایشې رضی الله تعالی عنها ته رسول الله واز کې نسو ته وایي یا عاش ګوره پای کې هغه خپله د مینې هغه الفاظ اوس ابو هریره رضی الله عنه ته آواز کوي نو ته وایي یا اباهر دا د خوان یو وړوکی هلک وکره دی عمیر نومې دی نو خارونۍ ته ورکه شوې ده خارونۍ موږ بخام دا مرغۍ نه وې نو په دې مرغو پسې سړی ډېر خفه جوا مړه وه نو دی خفه و نو رسول الله سلم به لږ چیړه نو به یا عمیر ما فعل النعیر ما عمیره د هغې خارونۍ څه چلو شو ګوره دا د ماشوم سره ستا ګپ شپ دی نو هغې یو سړي ته ما یاره تاسو جومات ستاسو نه لرې دی نو ستا خو ډېر ښکلي ښکلي بچي دي هلکه یو نوسی دی پکې حفیظ شوی هم دی تاسو په دې خپل کور کې یو کمره فکس کوئ که نه تاسو پکې امامتي کوئ یار یو ته وایي چې هلکه ماسخوتن د سهار مونځ به دلته کوو جومات ته تاسو د شپې نه شئ دی ځکه په سارا کې کور رخ کړی دی نو هغه ما ته وی زما د خپل وړو سره دومره ازادي نشته نو مې وایي چې زنانه ورته ووایي چا پسې هم شاته ودرېږي ځکه دا خو ستاسو خپله فیملی ده نو په دې کې هم ستا فایده دی چې یو به ستاسو ګیټ ټوګیدر کېږي میټینګ به کېږي یو دا چې ستا بچي به بولډ شي ادي به بیا په امامتۍ کې تکړی ادي به په جومات کې بیا خلک نه وي چې هلکه څوک شته چې مخکې شي بیا به وایي چې څوک نشته دی چې ځان ځانلی وکړو دا ټول په لوړو د والو نه دي چې دوی په اسلام کې دومره وخت تېر کړو او په دې کې هېڅوک نشته چې امامتۍ ته مخکې شي نو دا ټریننګ خو به د کور نه کوي که نه نو هغه د کور هغه ماحول هغې ته داسې پیدا کړي چې د هغې سره ته فرېش یې تازه ستا ورسره دغی او بله غټه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له هېڅ نه غوښتل د لیډرشپ دا کوالټي ده که نه چې ته به ځان له هېڅ نه غواړې تاسو یقین وکئ په دې سینټ کې قاضي حسین احمد او په دې سینټ کې پروفیسر خورشید زه حیران شو چې د هغې ما چې د هغې هغه تنخواګانې نه دي هغې به هغې ورکرانو له ورکولې د سینټ سټافو یا دې غریب نوکرانو له ورکوي دا ردي د بچو شوي چې سړی یو خو دا دی چې ته فنډونه واخې یو ایکسټریم دا دی دا بله ورځ زموږ دی چیف آف سټاف ویلی دي د خولې نه ختلي ته به حریان شي اوس چې کم دی چې اسد قیصر په موټر سایکل ګرځېدو او اوس د هغه دومره جایداد دی دا زما الفاظ نه دي دا زموږ د دې حافظ څه نوم دی منیرو دارا حافظ منیر الفاظ دی کہ اسد قیصر موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا اب اس کے بیرونی ملک بھی جائیداد ہے خو بل سړی د رسول الله په طریقو کې کامیابي ده هغوی ځان له زه څه غواړم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حد کړی دی چې هغه ویلي چې نحنو انبیا لا نورثو موږ انبیا چې یو زموږ میراث نه اوس دا دوره غټه ځمکه ستا ده نو چې ته نبي او ته د دنیا نه لاړ شي نو دا ځمکه به بیت المال کې جمع شي او ستا لور د حضرت فاطمه رضی الله عنها هغې ته به ترې نه میلاویږي دې نه بل غټ اخلاص دی په خپله لور دومره مین دی چې کور نه چېرته ځي نو د هغې خواله راځي چې واپس راشي نو له ول هغې له ځي خو دلته کلکه خبره کوي او کله چې رسول الله وسلم دنیا نه لاړ نو هغې فاطمې به وې چې حضرت ابوبکر صدیق اوس دغه خلیفه دی نو ورته وایي زما دا ځمکه خیبر کې چې موږ ته کومه ځمکه میلاو شوې خیبر د غزا نه پدې ته جایدادونه بیا میلاو شو نو هغه ورته وایي چې بچی دا ستا نه ده نو هغې پې ډېر خوږ کراس وکړو وایي چې ته وفات شې نو ستا دا ځمکې به د چای نو هغه وایي زما د لور زما د زوی زما د بچو به نو وایي زه د رسول الله لور نه یم نو هغه وایي زه نشم ویلی خو ستا پلار ویلو چې نحنو انبیا لا نورثو زموږ میراث به دی د دې نه خو چې ته وایي چې زموږ دا کمې اوسنۍ ځمکې چې دي دا به هم په بیت المال کې جمع کېږي
ان چې د اخلاص دی حتی وګوره وای چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده نو د پیغمبر په طریقو کې یو طریقه دا وا چې هغه ځان ګوره بیا وی چې کله دا چې کنه زه اکثر هغه مثال کوم چې لکه ته پینډه کې ناسې او ستا شونګلو تړه شوی دی اناسه په هغې میزبان جګ راوړ اته ولګې دی ټولې د اخلاص یې کړې نو د نور وتړه نه کېږي نو دا خو یاره وي زما ورته ډېره شو نو ستا خو تړه شو خو دغه لږې وې دا زمونږ د دې ټولې پینډې شریکې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظو ته ګورې د هغه په باره کې ان یکون اول من یجوع اذا جاع الناس چې خلق به وږی شو لوږې په خلقو راله او ډوډۍ به نه وه او امین صاحب به تیاري نه وه کړې او دغه ډوډۍ به لیټ شوې نو دی به د ټولو نه زیات لاول به دی وږی کېدو وروسته به بل سړی وږی کېږي مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جنګ احد کې ته په دې جنګ خندق کې شکایت وکړي چې مونږ خو وږي یو مونږ خو دلته ګیټۍ تړلې رسول الله ته څه وی ما دوه تړلې مته چې په سخته کې ټولو نه مخکې او پراته کې چې کله روټۍ راشي نو سوي و آخر من شبع اذا شبع الناس کله چې خلق به موړ شو داسې به نه چې مولوي صاحب له مخکې ولېږئ چې دی موړ شي دا نور موږ به خیر دی ګزاره کوو استاد صاحب له مخکې ولېږه پیر صاحب له مخکې ولېږه هغه به دننه روټۍ وخوري او موږ به بار ګرځو اکو دلته یو پکې دی نور پکې وران شوي دی دا یو هغه ته ولګوه هغه وی نه دا څه کوئ نه چې په تاسو خولئ نه په ما به خولئ نو چې تاسو وږي نو زه به وږیم هو تاسو ډوډۍ راله تاسو لاول وخورئ دا زموږ د زنانه چې دا چل کوي ځکه دی اخر کې دا کرچې چې دا کم چې دا دغه دا سوې مورګې دی غریبانو ته پاتې کېږي د ویښ د کټوۍ دا ویښ ځکه خوار څه نارینه وخوړلي وی نور راکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و آخر من شبع په آخر کې به ځان مړاو اذا شبع الناس او خلق ته دا نه وي ولا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعزم بعضهم بعضا ما ته پاساینا یو خو په سکول کې تربیت ته پاره ده نو استاد صاحب وقاره دو نو الکه سر په سکول کې هوا نو وی پرون ته ما ته مخې راغله سلام دې نو کړه دا ډېره پوخانه خبره ده نو غیله کوته ما ته سلام کا خو ته په خر سوروي اجر ته سره وړي نغې چې په هر شي سورې مخ ماته سلام کې هغه ورته سي موږ په سکول کې دا واړو دغه کو کنه ټریننګ دا هغه ټریننګ یو ایسي نو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا تقوموا كما يقوم الاعاجم ما ته نه پاسه موږ وی پلانې خو زلاړم او ډونه ډقیت ادا کنزل ولا ټکي وي بالغ ته ډډه والے هغه ما ته نه پاسه بیا چې کله په یو مجلس کې یو ګروپ راغی هغه خو د ورای خو چوریدلو چې د خدای پیغمبر د دې پاغي خروبو چې کله حضرت لاله یو سړی پر پیدو شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غواګال فازوي تاسو واریان شي کنه دې ته حوینو علیکم ریلیکس شي پیغمبر وته حوینو علیکم پزان اسانی راولای پزان تکلیف مراولای ولی ان امي كانت تاكل الحديد بمكه زداغه مور زویما چاغي وچ غوخه بخوړي وچ غوخه د غربت نشانه و چې په قربانۍ کې بچرته واخې شوې مونږ به پوخا مونږ ته یاد دي ابره به په کوټه باندې کې خو دې بیا باغې کې چنجیم کېدل او هغه به لګه خوړه ځکه قصابان خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی هغه سړی ته وی حوینو علیکم پزان دې ته وی ګوره ځان له هیڅ نه غوښتل او بیا بعضی خبرې دي سي والله د په دې جلسو کې چې دا کوم لیډر راشي کنه ادا سو کوته دغه پیش کوي ایته سوې سپاسنامه اپاغه کې چې اعلی حضرت او اعلی حضرت او کوم نمونه لیکلي نو هغه سړی خپل نوم پکې ورک شي نو سړی وای چې د دې مولوی صاحب نه یار دې ملمنه سنوم ولي وي هغه دغه دوبره ډیر شي نمونه وي اکا پوسټر چاپ کړي بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ته ګورئ والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي زماره په خدای قسمی ز په دې خپکېګم چې تاسو ما د سټیټس نه اوچت کړي په دې نه خوشالېږم چې تاسو مال 50 نمونه کړي چې د څه خدای وکړه د داسې تقریر وکړه داسې وکړه پلانې داسې دي په دې نو خپه جوټي شان نه مانو مخه دلته عمران خان نغلو ته یاد دی پاورز کې ګرمي و دلته موږ سره راغلیو نو زموږ یو ملګری دی له ونه هغه ماته میلاو چې ماته وی ګوره وی څومره نیک سړی دی وی چې راغی نه باران وشو هغه ورځ لږ باران وشو نه باران په هغه پسې لیکو رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مړو حضرت ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خپاو ګوره او په دغه ورځ باندې نور تندر ونیو نو دا په هغه پسې لیکل سګران دي چې ګوره د پیغمبر زوی مړ دی نو نور دومره خپه نه چې نور مخ پټ کو دا مطلب شو کنه
مونږ خو علاقه زلزله راشي نو موږ پلانې چې زبرګو نه هغه د زلزله رانله او دا خو یو نیچرل خبره وه رسول الله په دې پسې کوي چې کله هغوی صحابه وویل چې یاره ګوره نن ابراهیم وفات شوی دی او نن زغه شو نو حضرت د الفاظو ته ګورئ ساینټیفیک الفاظ یې ویلي د علم په بنیاد الفاظ ویلو او دا الفاظ وی چې ګوره ان الشمس والقمر آیتان خبر واوري شمس او قمر نور او سپمې دا د خدای نخې دي من آیات الله دا الله د نخونه نصیر کیږي لا یخسفان لموت احد دا د چا د مرګ د وجه نه تندر نه نیسي ولا لحیاته مطلب موږ غویلو که چې روټیشن دی او چې کله دا د نور یو شان روان دی په یو اوربیټ کې او سپمې بل ځای کې ده او ځمکه بل ځای کې ده چې کله د نور د ځمکې په منځ کې سپمې راشي جو نور تندر نیولی چې کله دغه په منځ کې ځمکه راشي جو سپمې تندر نیولی جو تور شي دا کنه نو حضرت دا وایي دی من آیات الله دا د الله د قدرت نښې دي لا یخسفان دا روټین ته دې ته نه نو دې ته ووایي چې لکه هغه جوټي شان اور جوټي انا نه که ته وایې که نه چې لیډرشپ کوالټیز نو په ځان پسې به دغه خبرې نه لیږې چې زه راغلی یم نو ګوره څومره ډېر شی غنم ستاسو وشو او چې زه رالم جو بجلي راله تاسو ولې زما برکت نه منئ دې ته جوټي شان وایي او بل یو خبره ته به حیران شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ ته چې یقین د سړي نالي دا جنگ بدر دا اوس چې ذکر وشو دا داسې عجیبه جنگ دی که نه په دې کې تلوارې وایي چې 3 تلوارې وکړو یعنې په 3 تورو باندې د 1000 کسانو سره مقابله چې تکې او یو څو دغه سورلی وي دی چې تلل په یو وخت به 3 کسه سورېږي نو چې په یو وخت 3 کسه سورېږي نو مطلب چې 3 کسه په ایټ ټایم خو نشي سورېدی نو یو به پیاده ځي او هغه دوه چې دي هغه به په ځمکه باندې یو به په پیاده رواني او هغه دوه به پې بره ناستي نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره نه ده چې موږ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کې ځان لوخي او دا هغه به څوک ملګري دا هغه ونه خو بالاتر دی داسې ونه کړل بلکې دوه صحابه سره ملګري شو او هغه دواړه صحابه چې دي یو دی ابو امامه ابو لبابه ایو د حضرت علی ابن ابي طالب نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته افر وکړو چې نحنو نمشي عن موږ به ستا په ځای پیاده ځو او ته زموږ په ځای سور ځه یعنې ته هغه تصور وکړه چې په وخت د پاسه حضرت علی رضی الله عنه ناست دی حضرت ابو لبابه رضی الله عنه ناست دی او په ځمکه باندې څوک روان دی یعنې ته تصور هم نشي کولی نو نحنو نمشي عنک هغې ورته افر وکړو چې حضرت موږ به داسې نه شو ته به سورې او موږ به پیاده ځو نو حضرت ورله ډېر ښکلی جواب ورکړو ما انتما باقوا مني نه خو تاسو زمانه په وجود مضبوط یې مطلب دی چې پښتو کې موږ ولې تاسو د اوسپنې نه جوړ یې ازګینې د غوښې نه یم چې زه ستړی کېږم تاسو نه ستړي کېږئ ما انتما باقوا مني وما انا باغنى عن الاجر منكما انا دي سیده چې ګینې زما اجر ته ضرورت نشته ګوره د خدای پیغمبر دی وي زما ثواب ته ضرورت دی مونږ وایي مړه خدای ته رسېدلی یا په ثواب څه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته دا وایي چې زما نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې وی کامیابي ده د دې نه پته لګي چې هغه ځان له هېڅ نو غوښتلي او بیا کم کارونه چې ما تا ته وی د هغې نه ډېر کول مثال په طور ما تا باندې 5 مونځونه دي هغه شپږ کول تهجد یې چېرته نو قضا کړي په ټول عمر کې 2 پیرې ته مونځ قضا شوی دی او هغه هم ډېره دلچسپه خبره وه د شپې دې روان وه ستړي شو غذا له تلو د عربو به څومره ګرمي وه او په دې چربانګ ټایم کې وایي چې یاره وسو چې لږ سترګې پټې کړو نو مونځ رانه قضا نه شي نو بلال صاحب ورته وایي زه ذموار یم دا چا چې زه ویلی دی جو دی بیلي ځکه دا انا نه دی مې دا مې په خدای ښه نه لګي جو چې کله هغه چې وایي زه ذموار یم جو چې دې ډډه لګولې جو بلال صاحب هم وده شوی نو د عرب انوارو چې راختلی دی چې په ټولو خولې راغلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته وایي یا بلال دارې څه چلو کو نو بلال وله ډېر خوږ جواب ورکړو وایي چې کوم ذات ته وده کړی وی هغه زه وده کړی په هغې ورځ مونځ قضا شو او ما د بله په جنګ خندق کې هغه مونځونه ترې قضا شو پای پسې هغه نور په ټول لایف کې چېرته یو مونځ نه دی قضا کړی او بیا دا آخري خبره وه چې کله وفات کېده د هغې ماښام مونځ امامتي کړې وه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا دا صورت یې پکې ویلی وه
ایوې صحابي وي ما د رسول الله نه دا صورت اورېدلی او مانځه کې ما ته په یادو یاد شوی دی والمرسلات عرفا ما ته وی چې زکات ورکوه په خپل یو پیسې ځان سره نه جمع کوله میراث هغه خبره ما وکړه زکات خو سکه خو لکه کور ته سپرې خو یو پیر چرته درې څلور خان راغلی د خیبر والا نو هغه د په کور کې تشوي دي نو حضرت وی چې کور ته بالو زم چې دا تقسیم کړي وې د وفات نه مخکې و ریالو دینار وته وي و دینار وی چې دا تقسیم کړي دا غي نه مخکې د وفات نه مخکې هغه تقسیم کړل نو ما ته وی چې 2 روپو کې 2.5 روپۍ زکات ورکې په خپل دی وجه نه دا پته لګي چې لیډرشپ کوالټي داري چې کم کار ته بل ته وای دا غي نه زیات خبره تکي او بیا 2 کارونه په ذمہ یو خدمت خلق یو هدایت خلق خدمت خلق خو حد کړو ځکه چې اوشپا په مدینه کې شور شو او خلق راوت چې رغلره لکه سره د حکومتونو پاروزو کې نو چې کتلې مخامخ یو سړی را روانو په د دیسي اسپان دی را روانو په دیسي سورلای چې پاغي زین نو دی ویره دغه څوک را روان دي چې دی وخت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخ کې تلو الته پته لګولې وا واپس راغی خلکو ته په آرام سملې ما پته لګوله سشته نه دا دغه د خدمتو او هدایت د هدایت د پاره 2 کارونه کول تبلیغ کا او جهاد کا د جنگ بدر کې 14 کسان شهیدان شو کې دی 14 کسانو سانه ور کړي دی کسانو قرباني نه ور کړي او قتال نه کړي جو ایس پنو په دغه شپه الله ته ویلو چې کوم خبره کړي وا یا الله ان تحلق هذه العصابه دا ما نران کسان دي او تیار دي او داستا د بندیانو کې بهترین خلق دي کدا دي هلاک کړل نو لم تعبد دا الفاظو ستاب ایسوک نموانه لی الله ته جړلی وتا سارا غوګټه وکړه فتح ومندا نو دې ته وی جهاد په جهاد کې وی چې ایک ہے سر کټانا ایک ہے سر جوګانا چې سر کټاو کې جو خیر به لکه افغانانو سر کټاو کو جو خیر ده او سر جوکانا چې کله سر جوګاوي جو پاکستان بدنه جوړ شي ایم اف نه به تاسو کې چې بجلی بل سور راولم نو سر جھکانا اور سر کٹانا کے دقہ فرق ہے وہ جب آپ سر کٹاؤ گے تو آپ صلاح الدین ایوبی طارق ابن زیاد حمزہ رضی اللہ عنہ مصعب ابن عمیر خالد ابن ولید د دې گروپ کې به شامل شي اگر سر جھکاتے هو زمونږه نیازی نو هغه سنو مو هغه نیازی جو 1 लाख فوج دغه شو مشرقی پاک جو هغه نیازی بدنه جوړ شي او یا بدرنا جعفر از بنگال صادق میر جعفر امیر صادق بدنه جوړ شي نو دیو جن ما ستاره پاره پکې دا سبق ته چې د الله د دین د پاره به یوازې تبلیغ نه دا غیر د پاره به جهادم کول غواړي د الله د رسول الله په طریقو کې کامیابی ده او دا په ډے ټو ډے لایف کې به ته په ځان اپلای کې او د دیو جن دا پته لګي چې ګټه خلق وکړه چې د پیغمبر طریقې اپناو کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین